زما د دې جي بس نو کوټه مې ولا خېدلې را پټه او چوکه مې په ولا چولې را او ډېرونه زما ولا مې ځم په سره وکړه خو اړې په وګه که په ژوند باندې معلومات ډېرې وان بيجي سبب بس ناجر هم کړی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا په 4 جنوري باندې تقریبا 18-19 دن مخکې ریسنټلی په سکندر خان روډ باندې یو 2 کسان چاويش دي چې هغه 2 کسانو نمونه دي. د یو نوم رحمت علي دی او د بل نوم صاحب الله دی چې دا د یو غریبي کورنۍ سره تعلق ساتي او د جمعټو کلی دي، مهنت کش دي، مزدوري به کوله، ګلکاران دي. دی د ماخام د مانځه ټیمو 5:30 بجې وي تقریبا دی دواړه چاويشتل. اس ایچ او صاحب ماته اطلاع وکړه، مونږ لاړو سپاټ ته. سپاټ ملاحظه مونږ وکړه او د مودیانو سره ټوله شپه مونږ په دې کې باس مباحثه وکړه. خو چونکې مودیان وویل چې یاره زمونږ نه چا سره مخکې دښمني وه او نو اوس چا سره دښمني شته، مونږ ته هیڅ قسمه پته نه لګي. بیا د ډي پی او صاحب جناب عرفان الله صاحب او د اس پی صاحب انویسټیګیشن د نذیر خان د اغي چې کوم دینو په هدایاتو باندې اغي ټیم تشکیل کو چې هغه زما په نگرانۍ کې و چې اس ایچ او شفقدر ولایت خان، اس ایچ او بټګرام ابراهیم شاه خان او تفتیشي افسر شاکر خان. دا مونږ یو ټیم جوړ شو او په دې کې مونږ چې کوم دینو د مقتولینو سی ډي آر او د موبایل راويستي. مونږه د سی ډي آر مطابق مونږه ولګیدو، باغې کې مونږه ډېر الکان او ډېر داسې خلک مونږه راغه کلو مونږه انټروګیټ کړو، خو هغه نه مونږ ته صدا سه کلو ملاو نشو. بیا مونږه چې کوم دینو په خپلو کې بیا جرګه وکړه او پاغي باندې مونږ په بل سنسي طریقې باندې لاړو. هغه کې مونږ ته یو کلو ملاو شو دا چې په دې کې په قاتلانو کې کم 2 قاتلان دي چې د یو نوم دی عدنان او د بل نوم دی عابد، هغه هم دغه کلی دي. مقتولین ځان له 2 ملګري وو او دا قاتلان ځان له 2 الکان دي چې د ستاسو په شیشه باندې ولاړ دي، په شا باندې دا 2 ځان له ملګري دي. مونږ بیا دا کلو مونږ ته ملاو شو چې یاره په دې کې د عدنان الک چې کم دی نو د ترور د لور سره تعلق او هغه خوښه وه، چونکې هغه په دې مقتولینو کې د مقتول رحمت علي له ور کړی و او دا هغه یو میاشت پس واده جوړېدو او هغه یو کمره مو جوړه کړې ده چې شاید چې تیار شوی به وي. نو د الک ته په د دې کویدن باندې او د دې جینې په ورکولو باندې د عدنان ملزم ته ډیر زیات دک او درد. نو د دې بل ملزم سره صلاح کړې ده او هغه ورته سینه ډبه ولې ده عابد چې مخامخ ولاړلې چې دا کار بدل زو کم او ته بیغمه شمړه. بیا ور سره دا ملګری شوی دی او د دې رکیه کړی دا چې دا دواړه په موټر سایکل باندې لاړل او دی ور پسې په غلار باندې لاړل، واپس چې بیا په غلار باندې راتل نو په دک ځای باندې چې کوم ځای قتل کیږي دی ورته ولاړلی او دی سره خبرې مبریم کړي دی خپل موټر سایکل او دا چې کوم دین ورته خراب کړی دی. بیا چې کوم دینو دا عبد الک لګیدل دی د دې بل دوست لپاره چې کوم دینو دا مقتول رحمت علي وشته دی او بیا دا بل ور سره په دې وجه وشته چې رمون په ځان باندې گواه چې شمدید نه پرې هودو. هغه قاتلانو نه مونږه هغه چې کوم الیکتل پسټل 30 بور اته مونږ ریکور کړی دی سمیت کاش او د هغې نه علاوه چې کوم دی کوم موټر سایکل په دې کې استعمال شوی دی نو هغه مونږ ریکور کړی دی او تفتیش په دې کې جاری دی. دا جیوان زمانه تر دا یې تر دا یو د ما خوخه دا دې کو دن شو پر رحمت علي باندې دې د بیٹک کلاس ته ما خطا ما کنه چې واده به خلک ما ویل نه سکو دا به د چراغ دې ما سره بیٹک کې نه دا ولې خپه ما دا څه کار دی دا جد ما ته وګړه بدل دا څه کار ما ته نه ویل ته دا څه کار ویا زکو سما دې ویل چې دا دا څه کار کوم کنه مستبي هغه ما وان بيجي سبب بس ناجر هم کړی دي. کیا ته دا کوه کیا چې زموږ لکان پالیستریانو پالیستر له سوانی تتل ډیره ته ځان له کار کاته او بیا دې او پسې دا مشوره کړې چې هغې لاړل نو به دې مو پسې په سکوټر کې نو لاره کې ورته ناست نو بیا چې سکوټر کې ګوتې والې او هغې ته ویې دا راته هغې ته تپوس وکړو یا ملګرو څنګه چې یاره سکوټر راته روان شوی
دا زما زوی رحمت علي ورته بس چې کوشش وی نو هغه خپل غټ موبایل ورته راوښکېلو هغه ځای باندې وله چې دې کې څه فرق دی د بیا پهلې عابد چې دی نو ده پرې ډاس کړی چې چې ناست دی نو هغه پرې ډاس کړی پوه شولې نو بیا هغه بل بچی چې هغه چې ورته وویل چې نو بیا ډارې وویستو وایي زه به راباندې کوی شهادت کړی وه زما د جیبي جي بس نو کوټه مې ورله خېجولې ده پټۍ او چوکۍ مې پرې ورله اچولې ده او لیرونو ته مې ورله ویې مې دا په سړی وکړی ښه خواري پرې وکړی رحمت علي څلور پنځه او اخري ځان مې کشو او واده ته مې بس ځان برابر کړی و ټولو کړی دي دا اخري پاتې پولیس ته مطمئن یا نه مطمئن ښه ته مطمئن یو ما ورته ځان بالکل بس ورغورځولې چې دومره هېڅ وسم نشته بس نو وایي چې خدای پاکه دوی پې بدنام هم نه شو دواړه دغسې پانسي شي چې ملک یې بګار شي څه قرباني مې سره کړې وه چې په ژوند ژوندی معلومانه ډېرېږي چې زه په ژوند ژوندی مې دونه اندازه او دونه منډه ماله بل سړی نه شوه وایي لکه دې حکومت والا د پولیسوانو چې څوک چې موږ سره څونه اندازه او مدد وکړو بس صاحب دا دواړه بس یاران وو د پاکستان ته روان شو او بس لا خبر ته کوم دا کار مو ته په دار کې ولاړو دي ته ودرېدل دي ورته زموږ ته ګاډۍ خراب دی چې کوم وخت دي ورته دواړه کېناستل نو هغې بس एकदम په پیرنګ وکړو زما د زوی په ورغل ولې وایي دا یې څه چل وکړو ده ورته ویې ته تا د دې لپاره ولیدم چې یاره ته به بیا سبا په ما باندې ګوۍ کې او والله زما دا بس مشر زوی نور مې جوړیانې ټولې زما هېڅ وس درس نشته چې زه یاره حکومت کې یا پیسې ولګوم یا نور څه ولګوم ځکه چې زه ټاټکي کار کوم نو چې ټاټکي وچلوم نیله ومې د بعد بس روټۍ موټۍ رزق پیدا شي چې دغه نه نو بل بیا کار ډېر خراب دی زما خو مال د خدای څلور مې زامنو خو نور زامن مې وړي دا مې مشر زوی و لوریانې مې مشران دي پنځه مې لوریانې او یاره موږ د بټاګان د تارې نه ډېر خوشحالي یو ځکه چې دا پټ غلې پیدا کړو نو موږ نشو پیدا کولی موږ ته څه پته نه وه بلکل د سر زموږ څه مخامخ کار نه و چې یاره مخامخ کار و موږ پرې ګوته ایښې وي